محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو، سبا د ګل ورځ ده او څوک چې د ګل په ورځ دا وظیفه کوي فرمایي چې الله پاک به د انسان تمام رکاوټونه دا به ختم کړي. الله پاک به د انسان تمام حاجات پوره کړي. څومره مشکلات دي، څومره مصایب دي پکې راګیر دا به الله پاک ختم کړي. که دا وظیفه کوي د مال و دولت دپاره، که دا وظیفه کوي د محبت دپاره، که دا وظیفه کوي د رشتې دپاره، دغه رنګې که دا وظیفه کوي د نوکرۍ دپاره، د ټینشن نه د نجات حاصلولو دپاره، دغه رنګې محترمو د پرسکون زندګۍ دپاره، نو هم نن دغه ویډیو ځان سره سیو کوئ او تاسو دغه وظیفه د ګل په ورځ دا وکئ. انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم د قرآن مجید یو صورت د ډیر زیات پاورفل دی. تاسو په دې باندې عمل وکئ، د زړه د اخلاص وکئ. انشاءالله العزیز تمام حاجتونه به الله پاک پوره کړي، تمام مسایل به الله پاک ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته زبردست او اغلا ده. د الله پاک نه دعا ده یا الله پاک څومره داسې هلکدې بې جوړې دي او هغوی د رشتې تمنا کوي، پاک ربه هغوی ته رشته ورکړه. که چېرته نارینه د رشتې خواهش ساتي، الله پاک د هغوی لم ورکړي. زنانه ساتي، الله پاک د هغوی لم ورکړي. دغه رنګه څوک امید ساتي د نوکرۍ، پروردګار هغوی له نوکري ورکړه. د چا کاروبار نشته، کاروبار ورکړه. د چا زندګي کې سکون نشته، سکون ورله راوله. د چا په مال و دولت کې برکت نشته دی، په رزق کې برکت نشته، ربه دومره ډېر رزق ورکړه چې دوی ورته حیرانه شي. نن چې محترمه کومه وظیفه ده ډیره د کمال ده او ډیره زیاته بهترینه او ډیره عجیبه ده. فرمایي چې کم سړی داسې وي چې د هغه رشته نه کیږي. د ګل په ورځ دی سورة الفاتحه شپېته پیرې ووایي. د ګل په ورځ دی سورة الفاتحه دا د شپېته پیرې ووایي او دغه رنګې ورسره دی لا حول ولا قوة الا بالله دا دی هم شپېته پیرې ووایي. او له دې نه مخکې د درود شریف به 14 پیرې وایي، وروسته یې درود شریف 14 پیرې وایي. انشاءالله العزیز د رشتې دپاره پاورفل عمل دی. خو دغه عمل تاسو د محبت دپاره هم کولی شئ، خو دغه محبت دپاره چې کوئ نو بیا به ورسره وظیفه د یا ودودو دا به ورسره لازما کوئ. دغه رنګې د سورة الفاتحې دا وظیفه د تاسو د مال و دولت دپاره د رزق دپاره هم کولی شئ. همدغه شپېته پیره تاسو به سورة الفاتحه ووایئ. د هغې نه بعد به تاسو الله الصمد شپېته پیرې ووایئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک نه کلک امید ساتم چې څومره مسلې مسایل دي تمام مسلې مسایل به الله پاک ختم کړي. د حاجت دپاره تاسو دا کوئ نو تاسو د څوکۍ چې شپېته پیرې به تاسو سورة الفاتحه ووایئ او بیا به د هغې نه بعد تاسو یا وهابو یا وهابو یا وهابو دا به شروع کوئ او شپېته پیرې به ووایئ. انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله په دې سره حل کړي، ځکه چې سورة الفاتحې ته الله پاک د پوره قرآن خلاصه ویلې ده چې یاره سورة الفاتحه د قرآن مجید خلاصه ده. نو چې د قرآن مجید خلاصه شوله نو ټول چې قرآن کې څه دي هغه فاتحه کې دي. نو موږ چې کله سورة الفاتحه وایو شپېته پیرې روزانه وایو د ژوند معمول ساز کو څو پورې ستاسو کار نه شوی دا عمل پرېږدئ مو. انشاءالله العزیز زاري وکړئ، دومره زاري چې الله پاک په تاسو باندې رحم راشي او ستاسو دعاګانې قبولې کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام مسلې ختمې کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.